بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاجاراتی باب کتاب دے په بیان د اجارې د مسائلو کې مخکې سره مناسبت ونیسم. مخکې د کتاب الهبه بیانو او ما تاسو ته ویلي بیع چاته ویل کېږي هغه هو عقد على العين بعوض. داسې وکنه چې عقد پین وشي بعوض بیعي او چې عقد پین وشي دسی وایا تملیک العین بالعوض بیع او تملیک العین بلا عوض ده هبه ده مشکات کې ویلو او تملیک المنفعه بعوض ده اجاره ده او تملیک المنفعه بلا عوض ته عاریه وي. ندلت مخک بیانو د تملیک العین دلته بیان دی د تملیک المنفعه دای مناسبت شوین مقدمی منفعت معنی دویم دلته بعوضینو مرکبو اول تا عدم عوضو عدم وجود مقدمینو بے خجی سبب د اجاری تعلق البقاء المقدور بتعاطفها دا منگا حسامی کی ویلو چې د هر یو حکم د پاره خامخا څه سببي معاملاتو کبي کنيکای کی اجاری دا غي د پاره سبب دار سبب چې الله د طرفه کما بقا د انسان مقرره ده چې دا باقی پاتې شي نو په دوه طریقو باقی پاتې کیږي. یو په جنس په نکاح باندې نکاح به کوي جنس انسان به باقی پاتې او یو افراد هغه په معاملات کوي سبا اخلي سبا خرڅي اجاره بچاته ور کوي اجاره بچانه نيسي پیسې به ترازي رزق به ملاويږي باقی به پاتې نو دا سبب دی. باقی شرایط درست نه مګه به کتاب الاجارات کی اجاره جمع راوړله وجه دا ده چې کله اجاره ان شاء الله را روان دي ان قریب معقود له په مختلف فی کله پټي وی کور پټه کله معقود له چې هغه انسان وی او کله عام سامانونه مختلف صورتونه دي خیر راضی راته. میری جاری تعریف سره وختي ما وکړلو تملیک المنفعه بعوض یو سړی مالک جوړول د منفعت خطرنه عوض مالک به چې څوک بل مالک جوړی کنه د تویلې کیږي موجر. مثلا ز د امیر لکور بکری ور کوم نظم موجر ما او ما ته اجر هم ویلې کیږي اجر بر پر ملوش تاسو به شوي کنه شیبان شو څنګه حجی ما د څه ویلې کیږي موجر اجر مکاریم ما ته وی مکاری امیر ته مستاجر ویلې کیږي دا کوم کور مې بکری ور کو دي ته ویلې کیږي شی مستاجر موجر متوي رسې بده معنی ماجور مرتوی برحال شی مستجرام د خلق استعمالی نو ګورې وتا الاجاره عقد يريد على المنافع بعوض شرایط الصبيان راضی راتا. تعریف د اجاره کې اجاره چاته وي دا عقد دی يريد على المنافع چې واردېږي په منافع باندې معقود علیه په کې منافع وي بعوض خو یوس په کې مقرر وي واردېږي په منافع باندې د سرتی بیا او هبه بار شولا هغه په عین وي او به عوضنی ویلو د سرتی عاریه بار شولا بلا عوضی. حجی عقد په منافع ولي وي لان الاجاره في اللغه بيع المنافع. اجاره په لغت کې ویل کېږي خرڅول د منافع وته خرڅول د منافع نو لغوي معنی کې منافع دي ځکه اصطلاحي معنی کې معقود له منافع جوړ شو. اصل کی قاعده د صاحب دی دی بار بار بیانې دلته لاندې د بیان کړي چې حکم چې الاحکام الشرعيه على وفاق معاني اللغويه احکام شرعيه به موافق د لغوي معنوي لغوي معنی کې به د منافع هو اصطلاحي تعریف کې موږ وکړل چې به حکم دغه موافق مرتب شي لأن الاجاره چې د بلوغت کې به د منافع وتوي تدس یو غنه چې په مابین د لغوي معنی او اصطلاحي معنی منځ کې مناسبت بیانې به برګوري قیاس تقاضا ده چې اجاره دي نه جایز څنګه موږ مشکات کې ویلو
وجه دا ده چې شرط دا دی چې په کوم شي عقد کیږي که مبیعي او کو منفعت وي پکار دی چې موجود وي د معدوم شي بیا معدوم شي باندې عقد کول معقوده لري جوړول دا نه د جایز حدیث کې تمنه راغلی دلته مزدل کور بکری ورکو عقد وسکو معقوده لري د کور منفعت دی هغه موجود دی لا هغه چې کله بګدا وسیږي باسي نو قیاس وي چې دا دی جایز نشي خو استحسانن جایز دا ما تاسو ته ویل استحسان څلور اقسام دي تعریف د استحسان خو بیا دي کنه دا دلیل ته ویل کیږي چې د قیاس جلی مخالف وي ولې دې څو اقسام دي څلور یو ته استحسان بل اثر وي ویل منو یو ته ویل کیږي استحسان بل اجماع یو ته ویل کیږي استحسان بالضرورت یو ته ویل کیږي استحسان بقياس الخفي دلته به استحسان بل اثر دی حدیث موجود دی په جواز د اجاره کې نو قیاس وته پرې خودلو استحسان بل اثر بل اجماع بالضرورت کې بل اتفاق هر وخت استحسان دا راجع دی په قیاس او استحسان بالضرورت کې کله استحسان بقياس الخفي هغه کله استحسان راجي او کله قياس جلی راجي هغه کې به علت قوت ته ګوري والقياس قياس يأبى دا خو انکار کوي جوازه د جواز د عقد اجارینا لأن المعقود له چې دا قياس وجه بیانې هغه منفعت دی وهي معدومه خو معدوم دی نشته و اضافه التملیک اصل کې نسبت کیږي په اجاره کې داسې معقود له ته چغینده کې موجوديږي الک ازما دا کور تاسو سره بکری شو مش کې به ته مال دومره کوي را کې مش پکې وسیګا نو ګوره مش خو آینده کې شروع کیږي کله کله لاده سیمي چې پلانکې مش نه دغه یک تاریخ نه مبکې ته شروع کیږي نو نسبت دقت کیږي دا یو شی ته چغینده کې موجوديږي ندام نه دسي نو ګورئ وای ځکه معدوم ذکر چې فلحال خو نشته دی اضافت د تملیک کیږي ښا الا ما دا یو شی ته سيوجد چې موجوديږي با دا به یې کنه دسي نو بکا نو لا يصح دا اصل کې قاعده بیانې چې معقود له به فلحال معدومه ده آینده کې موجوديږي او قاعده کلیه ده کبرا ده و اضافه التملیک الى ما سيوجد لا يصح دا کبرا ده او نسبت کول له تملیک هغه شي ده چې هغه به موجوديږي دا خونه ده صحیح کنه به ولی تاسو جایز کړل الا ان من چې جوازنه من اجاره جایز کړل لحاجت الناس ذکر خلق حاجت ده عقد اجاره تا وقت شهدت بصحتها او گواہی ورکی د دې د صحت الاثار او احاديث باقي یو د احاديث ته وهي قوله عليه السلام قول د نبی عليه الصلاه والسلام د اخرجه ابن ماجه اعطوا الاجير تاسو ورکی اجیر مزدور ته تاسو ما تلک بروګره د اصطلاح بیان کوه زما کله چې وسړی د خپل شی منفعت بل ته ورکی د تموجر وي او څوک چې حاصلې هغه ته مستاجر وي کور منفعت امیر ته ورکوم زه موجر هغه مستاجر د دکان ورته ورکوم زه موجر هغه مستاجر د سواری ورته ورکوم زه موجر هغه مستاجر او که یو سړی خپل منفعت بل ته په اجاره باندې ورکی خپل منفعت لکه زه د سره مزدور جوړیږم په دې صورت کې هغه خو بهر حال وقشان مستاجر دی خو به ما ته اجیر ویلې کیږي څه اجیر به د دې دوه قسمه دی راځي راده نو تاسو ورکه اجیر ته اجر او د اجرت یو اجر کې هم اجرام ته ور ثواب ته وي د نیکو اعمالو بدله او یو اجرت یې غدي وستوي تاسو هغه تخبل اجرت ورکه بدله ورکه قبل یجفا مخکې دینه یجفا چې وچی عرقه خلدا دمغه مشکات کې ویلو دا موږ ویل کنایه د جلد حق ورکولونه چې جلتۍ سره حق ورکا هم د غشن قول د نبی له صلوات و سلام دی من استاجر اجیرا څوک چې په اجاره باندې ونی سی یو مزدور فليعلمه ناغتري خبر ورکی ورته بیان دي کی اجر او دغه اجرت دی وته متعین کی او مخکې اول حدیث موږ ویلو مشکات کی چې نبی له سلام فرمای الله وی د دې کسانو په مقابله کې وځو خصم جوړېږي مده قیامت پورز او د چا مقابل کې چې خصم جوړ شم نزب په غالب امرازمه یاد مو کنه یو بکی هغه چې غلام آزاد خرج کې ولغي پیسې خوري او یو بکی داو چې وسرین مزدوري والی کار دی والی او به تو اجرت نه ورکي وګورئ وينقض ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعه الک دلته به معقود له سره څه کوي دا معقود له چې د منفعت د بټیم باندې موجوديږي څه مطلب دله مې کور بکرای ورکو د مشت بزر روپۍ
نو ګوره یو غنټه پکې اوسېدلو منفعت موجود شو، بله غنټه کې به منفعت موجود شو، یو ورځ کې منفعت موجود شو اوسېدلو پکې، ورپسې ورځ کې به موجود شو، ټیم په ټیم دغه موقوده لې چې دا منفعت د موجودېږي. نو موافق د هغې اصل کې عقد کېږي. یو ورځ اوسېدلو د هغې عقد تام، بل ورځ اوسېدلو د هغې عقد تام، او که یو منټ اوسېدلو د هغې عقد تام د سبسې ورځه. وینعقد ساعتا فساعتا، او انعقاد د اجاري کېږي، عقد اجاري کېږي ټیم په ټیم على حسب حدوث المنفعت، موافق د پیدا کېدلو د منفعت چې هغه معقود علیه دی. تاسو لږ ماته متوجه شئ. اعتراض دا دی که نه؟ اعتراض چې ایجاب قبول چې کېږي که نه، ایجاب قبول د شرایطو کې بیان کوم انشاءالله د دې. نو ایجاب او قبول ترمنځ ربط پکار دی، او ربط د ایجاب قبول ترمنځ الله راځي چې کوم شي معنی عقد کې خو چې موجودي که نه، منفعت خو نه دی موجود. ما د دې ویل کور مې بکري در کو ایجاب دی ویل ما ته قبول دی قبول نه، دلته خو شی نشته دی. ته څنګه دل په کوم شي عقد کېږي هغه نشته، نو د ایجاب قبول ترمنځ به ربط څنګه پیدا شي؟ نو جواب دا کوم شی چې ورکوي په اجاره باندې، د کوم شي منفعت چې په اجاره ورکوي کور هغه موجود دی که نه، هغه په ځای د منفعت ودرېږي. مخکې ته به نسبت کوي دا مې درکو ایجاب او دا مې قبول کو، نو ګوره ربط پیدا شو. ځکه رب مول کله جوړېږي؟ ربط چې ایجاب په کوم شي کېږي، قبول په کوم شي کېږي، هغه موجود وي، هغې ته نسبت وشي، ربط پیدا شي. دلته وشو که نه؟ چا ته وشو؟ کور ته، دکان ته، ګاډي ته. نو هغه محل د منفعت د قیم مقام د منفعت او د معقود علیه جوړېږي. او د کېږي معنی سم کېنه وګورئ. والدار اقیمت مقام المنفعت، دا دار چې د قایمیږي په ځای د منفعت باندې بحق د اضافت لاقت کې الیها دار ته لیرتبط، دې لپاره چې مرتبط شي ایجاب بالقبول، قبول سره دا کله کېږي چې نسبت خو شي او شي ته که نه، او کله ورته کېږي چې موجود خو یې که نه، خو نشته دی وایي کور یې قایم مقام شو که نه. ثم عمله یظهر فی حق المنفعت، به عمل د عقد تاسو لږ وګورئ. هر عقد خود عمل کوي، لکه بیا عمل دا کوي چې مبيع مشتری مالک جوړ شي، داسې ده که نه؟ نو دا مستاجر چې دی امیر، دا به د منفعت مالک کله جوړېږي؟ نو وایي ثم عمله یظهر، دا عمل د دې به ظاهرېږي په حق د منفعت کې تملکا چې دا مالک جوړ شي یو، و استحقاقا او دا حقدار جوړ شي دوا. کله څنګه چې عقد وشي تاسو ماته لږ متوجه شئ چې ما د فی الحال عقد وکړو که نه، ډایرکټ د کور د منفعت مالک شو یو، ډایرکټ مستحق هم جوړ شو. بیا کې داسې نه وي ښه زه به د مجیب باندې کتاب خرڅ کړم، کتاب مې به خرڅ کو، توجه جي. نو صحیح د کتاب ملک د دو شو، خو که چېرې بیا حالي وي نو مستحق د کتاب نه جوړېږي تر څو چې پیسې نه یې راکړي. ځکه حبس د مې به هم ځکه ولی شم موږ ویلي وال پیسې راکړله مې بیا در کومه چې حالي پیسې وي، نو مستحق نو مالک جوړېږي به بیا کې، خو مستحق فی الحال نه جوړېږي. او اجاره کې دواړه کاره فی الحال کې نو څه وایي؟ بے عمل دا عقد چې ظاهرېږي په حق د منفعت کې په اعتبار د تملک سره، په اعتبار د استحقاق سره، کله حال وجود المنفعه. ما ویلي وقت په وخت کې یار خطا شو، عقد په وخت کې نه منفعت چې موجودېږي ورسېدلی که نه، څه کله کله چې منفعت موجودېږي مالک هم د منفعت جوړېږي، مستحق هم د منفعت جوړېږي، او بیا مخکې نه موجوده یو بیا هم مستحق نه جوړېږي. وصحیح شو. ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة. خنو تعریف د اجارې وشو، سره د شرایط د اجارې بیانې. کتاب والا شرط دا ذکر کړی دی چې منافع کم ته چې موږ معقود علیه وایو په اجاره کې، او اجرت کم چې معقود به دی دا به معلوم وي. معلوم د دواړو دپاره مثال زه د امیر ته وایم، زه د خپل کور تاله یو میاشت دپاره یو میاشت د اوسېدو دپاره دا معقود علیه معلومه شوه، یو میاشت اوسېدل په 1000 روپۍ باندې در کومه، دې سره معلوم شلو معقود به اجرت. د دې دواړو معلوموالی ضروري دی په دغه طریقه باندې. برحال د اجارې ګڼ شرایط دي، ځینې شرایط داسې دي چې د هغې تعلق تاسو ماته لږ متوجه شئ، ځینې شرایط داسې دي چې هغه چې د انعقاد شرایط دي، او ځینې شرایط هغه د صحت شرایط دي، او ځینې شرایط
د لزوم شرایط دي. شرایط انعقاد مطلب دای توجه کچری یو شرط مفوت شي اجاره به فاسده نه باطله وي باغی کې به قبح لعینه وي. منګ د نه په بیان کې وسامی کې ویلي قبح قبیح لعینه یعنی شرعي احکام به بنا مرتب کیږي نه مستاجر حق جوړیږي چې په دغه کور کې اوسېږي منفعت حاصل کی او نه د موجر د مالک حق جوړیږي چې کوي والی ځکه دا د څه د لکه نه په دغه شرایطو کې ځینې شرایط داسې دي چې هغې تعلق د عین مستاجره عین موجره سره دي او ځینې نفس عقد سره تعلق ساتي ځینې محل عقد سره او ځینې د عقدینو سره. عقدین والا را مخکې کې دوه شرطونه دي. اول عقدین به عقل او فهم تمیز لرون کیږي اگر چې بالغ نه خو چې دومره چې عقل فهم لري ځکه چې ماشوم دومره ماشوم وي چې بدی نه پیږي چې کور چاله بکري ورکوما څه مطلب دی بکري نه څه مطلب دی لکه ماشوم دکاندار لور شي او 10 روپۍ ورکی پاپړو تیوالی او به پیسو بسم جاړي دا اصل کې بابا یا بشرانه پیږي دغه شان قصه کوي جاری او بدی نه پیږي نو که ماشوم په دغه حالت کې او به کولی په اجازه کار کوي مول اعتبار نشته او کنه عقل فهم لرلو د ولی د اجازه ته بس به ټیک د یو شرط سره عقل فهم بلري. دویم نمبر نو دا ولنه د ضروری چې مذکر وي عاقدین مؤنث وي یا مسلمانان وي یا آزاد وي ټول کولای شي خو چې بس فهم والی. دویم شرط په عاقدینو کې دا دی چې کم از کم 2 کسان وي ځکه ایجاب او قبول 2 شی نه دي 2 رکن دي یو به یو کوي یو به بل کوي. نو که یو کس ځان لخپل کور بکري ور کوي دا اجاره نه ده یا ماته د امیر وای چې زما کور دی ته وکیل شوچاله بکري ور کوزي ته بکري د خپل لري سم نه او وکیل خو عقد حسابيږي یعنی عقد را روانه ده ان شاء الله وکیل څه حسابيږي یعنی عقد نګور خپل وکیل هم دی خپل سم دی خپل موجرم دی خپل مستاجرم دی بدا 2 شرط د پاره د عقدین شو. عین موجره د پاره تقریبا 4 شرایط دي. اول نمبر کم شي چې په کری باندې چاله ورکی به مال متقوم ملک ماته متوجه شي. مال متقوم معنا چې عرف کې بداغینه پیدا خستل ممکن وي د عرف کې بداغه شیخ د سي چې خلق بدینه فالي لکه بخوا بداو چې لکه رستا کم دیوال له مال بکری را کذب په کپړیا چو مچوچیږي نو خلکو دا سینه کول نو ټیک نو نن سبا خلک کوي دی غټ غټ قالینونو مالونو لپاره نام سیدا. دویم نمبر هغه شی په فلحال موجود وي کم چاله بکری باندې ورکه هغه نه دی موجود یستا ملک نه دی نو به هونه کی تصرف به ټیک نه دی. دریم شرط ورلدا دی چې کم شاله بکری ورکه هغه په ملک داخل وي یا خو بل خپل ملک چاله به ورکه یا با چا وکیل جوړ کړي یا به ولی. او شپږم څلورم شرط ولدا دی چې دا مالک مکان مالک دکان دا کم شي چاله بکری ورکی داغه بسفارو لوانه با قادرم وي ټول بدی پوي شو. نفس عقد سره 2 شرطونه تعلق ساتي. یو خو به ایجاب د قبول موافق وي ماده د ویل بزر روپۍ در کوما ادا وایي په 500 د میشتې نسما دا موافقت نشو نرسه موافقت دا بزر روپۍ در کوما یو میشت پاره وي ما یو میشت پاره بزر شو اوس موافقت شو. او دویم نمبر د ایجاب او قبول بدواله د ماضی په صيغه سره خدا دا څنګه چې موږ به شروع کې ویلو دا د عربی خبرې دي ښا زمونږ په پښتو کې اردو کې یا بنورو ژبو کې چې د حال والا صيغه وي بس خبر ماضی به کې به نه د ضروري. محل عقد سره فقط یو شرط متعلق دی چې ایجاب او قبول بدواله په یو مجلس کې کله به حقیقتا ویل کما او د دې مجلس کې ناس چې ایجاب وکم دا بلانی پاتې دی وای چې بس ماته منظور ده او که حکمن ویزته د ټلیفون وکم او دا په کم مجلس کې ټلیفون اٹین کېږي کې وای چې ماته قبول ده خط و دورولېګم او کم مجلس کې چناس خط ورسیږي الته وای ماته قبول ده. تاسو پوه شئ دا کم شرایط مجموعي تور تقریبا اته جوړ شو نه دا د
شرایط د انعقاد دویم نمبر شرایط د نفاذ دي کداغه شرایطو کې یو شرط مفوت شي کنه نو اجاره به موقوفه سببي موقوفه نغه تقریبا څلور شرایط دي پاره کې اول شرط دا دی چې مجر کوم شی په کوي چاله ور کوي چې داغه مالک وي یا ولی وي څنګه چې مخکې ویلی او یا څه وي وکیل وي د چاره طرفه اوس د دې موجب کور دی او د دې اجازه نه غیر ایزه امر لپکری هم داغه د پاره ورکو مانا ټکی وایي ښا کزان د پاره ورکو مبه خو مخ کې شرط انعقاد فوت شو پر دې شی ملک نه دی ورکی کزان د پاره بیا کوي اذان د پاره اجاره باندې ورکی به خو باطل ده موقوف کله د چاغه د پاره کوي موږ بیر فضولی کې شرایط ویلو کړه چاغه غل کوي یو بګی داو یو شرط دا شو دویم شرط خجی چې بده کې به خيار نه وي دل ذکر بکری ورکوما ندا ځان ته درې ورځې خيار کې خودل او نه ما کې خودل دوا دریم ماود کې به څوک مرتد نه ځکه د مرتد او عقد چې دا موقوف فی تر اسلام وروړلو پورې نافذ بني څلورم کما کانات چاله بکری معنی ورکه چې په الحال ایستا او ته عالم کې دا څلور شرط شو د پاره د نفاذ دې مطلب دا او یو شرط مفوت شدي شرایطو کې نو اجاره به موقوفه او به ور بس شرایط د پاره د صحت دي نو کبه کې یو شرط مفوت شي معنا دا که یو شرط مفوت شي نو په دې صورت کې به اجاره فاسده ای ښه اجاره به څه وي پای کې اول شرط موجر او مستاجر به دواړه پاکت باندې راضي کراضی نه به فاسد دی دا یو شو دویم نمبر کوم شی چې بل په ګری ورکه دغه نوعیت به معلوم وي دا چې به نوعیت معلوم مخبل نه زمون سبق کې راځي چې رسته جګړه نه جوړيږي زله ذکر په ګری باندې ورکه پټه نو به په کې دا یو شی کوي زه وته بل شی کرا لانجه به جوړيږي نو به هم پکې بیانو چې کوم شی به پکې کوي څو شو دوا دریم شرط دا دی دغه شي نه کوم نفع خصلکی کې غنفه بم څوي متعین ای زدل کو دکان په کرای معنی ورکوما تب بده کې جرند چلے کنا بټای بابا کې کپڑا بابا کې اچي د دې بیان بکې ښا بتوري هوټل به استعمال وغیرہ څلورم عدل ته چکم کتاب کې ذکر شو اجرت به معلوم او متعین وي او پنځم نمبر چې حقیقتا به دا اجرت په حوالګي باندې قادر هم وي څه معنی به کې نه موجود کا شپږم نمبر کمکار د بارز دل په اجاره باندې دا د سی وایدا بدی صورت کې جوړ کړي دا سړی په کمکار دا سړی زده کمکار د پاره په اجاره نه سما پیسې ورکوم او عمل بکوم عمل بد باندې واجب نه فرض نه ځکه چې عمل بد باندې فرض او واجب نو به خو د اجرت رشوت شو دا خو دې نه غیر بد باندې لازم دی لکه نن سبا چې سرکاري نوکران کوي تاسو وایي کنه او دغه شنوم نمبر دغه کار به مکروه او حرام هم نه حرام اجرت علی المعصیت جایز نه دی اجرت علی المعصیت نه دی جایز اتم نمبر چې کوم شی زدل پکړی باندې ورکوما اور فی عام پاغي باندې ځکه د اجاره بنا برور جایز شوی دی چې اور پنی نه به اجاره نه ده ټیک دین صورتونه به ان شاء الله موږ لرای شي کتاب کې به تاسو هم چې دا صورت دی نهم نمبر کوم شی چې زدل پکړی ورکوم او د منقولی اشیاء او نوی نظم په قبضه کې وي څنګه چې بای کې دا ضروری ده چې کوم شی خرڅینو چې په قبضه کې دی وي یادم شي کنه لسم نمبر کم اجرت چې دا مقرری دا به ان شاء الله ان قریب وایو اجرت او معقود له منفعت به یو جنس نه نه زدل کور په کوي ور کومه او دا مال اجرت خپل کور راي یو مشته پاره چې اجرت کې دی کې یو مش پوری وسیګا وسیدلې راي کې راګنده خدای یو جنس دی تاسو ورسېدلې څو شو لشو کنه
یولسم پسول بیاقت کې بداسي یو شرط نه لګیدلې چې هغه سره اجاره فاسده شي چې موجر ته به ګټي یا مستاجر ته به ان شاء الله راضي راته به شرایط د لزوم شرایط د لزوم مطلب دا دی چې نافذ شوی انعقاد به جاری هم شوی نفاذ به هم شوی خدا د یک طرفه به ختمول شي لازم بني ځکه حق د اجاره چې کله مکمل ټول شرایط سره موجود شي به یې څوک یک طرفه نشي ختموله خدا د شرایط دي کې یو فوت شي به ختمول شي اول چې عقد به صحیح وي عقد فاسد به یک طرفه ختمول شي دویم چې کوم شی د لزه په کوي ورکو معي کې عیب نه عیب پکې ویل د به ختمول شي دریم کده د کور ما نه کم پکري نیولو چې دای لیدلې کني لیدلې نو خیرویت او دشتنه او بس کولې شي څلورم داسې عیب هم پکې نه وي چې کور له عیب نه دی خو سیدو له عیب دی او سیدلې پکې نشي به څه کوي او بنظم د عقد د ختمولو د بار چاته څه عذر نه او شپږم نمبر چې مودي تر اختتام پورې عقیدانو کې څوک وفات هم نشي کال پورې مې ولا کور پکړی ورکو او دا دوه میاشتې پس وفات شو نو په دې صورت کې بس اجاره خود به خود ختم شو خو ان شاء الله د دې هم بیان کوو نن سبا مسله لګ بدله ده تاسو ګورئ لکشان اوس وما كم زدي ولا يصح حتى تكون المنافع معلومه ولا يصح اجا عقد جرن سيكيږي تر دې چې منافع دا معلوم ویو دا معقود علیه والاجره معلومه ده اجرت معلوم وي دا معقود به دي لما روينا زګه مخکې من حدیث بیان کو چې څوک ځان سره په اجاره معنی نيسي ناغه ته داغه د اجرت تعین وکورته ور معلومي کا نو دا حدیث په اجرت په تعین کې عبارت النص ته او اصل په اجاره کې معقود علیه په اجاره کې هو منفعت ده نه چې د غیر اصل تعین ضروری شو د منفعت په طریقه ولا ضروری شو هغه په دلالت النص سره ثابت شو او باقی عقلی وجه ول ذکر کړی دا که په اجرت کې یا په منفعت کې جهالت المبذل المنازع جوړيږي ولأن الجهالة جهالت چې په معقود علیه کې وفي بدله او دغه په بدل په اجرت کې تفضي مفزکی الى المنازعه لکه جهالت د سمنو چې په بیا کې او جهالت د مسمن د مبيعي په بیا کې چې ناغي بیا فاسده ولا مفزل منازع جوړېدل هم تاسو د یو صورت مستثنا کړي به ووري زمون په عرف کې یو اصطلاح چلیږي ما زاد فلاکه هغه دا چې د امیر ته وي محمود موبایل له 1000 روپو دی او 1000 روپو پورې مال خرڅ کا وبره چې څو کړی غستا دا په حقیقت کې ما سره د اجاره کوي او په اجاره کې خو تعین د اجرت ضروری دی او 1000 روپو نه بر 100 روپۍ دي دا خو غیر متعین دي نو د قیاس تقاضا د اجاره دي فاسد شي خودم ردا چې مبذل المنازعه نه جوړيږي بس جایز ده اصل خبره بدغه کده وما جاز ان يكون ثمنا في البيع ډیر خلک کوي دا خرڅ کاله قدم را پورې مال راوړو بغیر وبستا وما جاز ان يكون ثمنا وس د ثمنو د اجرت د بار تقاعده بیانې اجاره کې دا کم عوض دی معقود به دی دا به څو کم شي جوړېدل شي نو قاعده بیانې کم شي چې په بای کې ثمن جوړېدل شي کنه په اجاره کې اجرت هم جوړېدل شي او دې نه داسې معلومي کې کم شي چې په بای کې ثمن نه جوړېږي لکه شراب او خنزیر هغه بس اجاره کې اجرت هم نه جوړېږي خو قاعده کلیه نه ده نور خبره کو وما جاز ان يكون ثمنا او هغه شی چې جایز وي چې ثمن جوړ شي بوایي کې جایز ده یکون اجرتن فی الاجاره چې هغه جوړ شي اجرت په اجاره کې وجه لأن الاجره ثمن المنفعه وې دا اجرت چې دی خو ورقاری دا د منفعت ثمن دی او ثمن شي دا د مبي ثمن وي د سی وایا اجرت چې دا د منفعت مقابل منفعت مال له څنګه چې ثمن د مبي مقابلي مبي مالي بس ما غشان دوړ یو شان شو ځکه اجرت چې دا ثمن د منفعت دی په یو تبرون قیاس به وي په ثمن د مبيعي
نو کوم شی چې سمن د مبيع جوړېدلو اجرت به جوړيږي وما لا يصلح ثمنا دا خبر اور سره کې دا قدرت کې نشته او کوم شی چې سمن نه جوړيږي بار ګورئ هم اجرت جوړيږي نو دوه شو کوم شی چې سمن جوړيږي هم اجرت جوړيږي او بعضی اشیاء دادي سمن نه جوړيږي به هم اجرت جوړيږي يصلح صلاحيت لري اجرت د اجرت ايضا هغه مثال ورکړل لکه عین اصل کې تاسو سماویلی په بیا کې چې اشیاء بدري قسم دي او خالص سمن وي خالص سمن یو وخت کې لکه سونا او چاندي یو داسي چې کله سمنم جوړيږي کله مبيام جوړيږي هغه مثال ورکړل او ذوات الامثال اشیاء او یو هغه دي چې هغه همیشه لپاره مبيوي سمن نه جوړيږي لکه دا ذوات القيام اشیاء ویلي مو کنه نو کله ذوات القيام اشیاء بیا په خپل منس کې زدله موبایل ورکم د مال کتاب راکې نو په دې صورت کې د بیا مقیده وي هر یو حیثیت لري د مبيع د څنګه شویل چې دا سمن دی واغه سمن نو عین د سمن صلاحیت نه لري غواش ولا میخش ولا چرګش ولا خو په اجاره کې د منفعت د اجرت صلاحیت لري نه رسې په او بل مثال کې ویم زدنه کور بکری ونی سما او دل په اجاره کې پټه بکری ورکما نماته ددنه کور ونی ولو او اجاره اجرت کې می څور کړو اجرت کې پټي دغه د پټي منفعت وما د پټي منفعت سمن نه جوړيږي هغه منفعت ده حالان کې په اجاره کې څه جوړ شو اجرت جوړ شو البته دا مسله به ان شاء الله به راشي یو کې صورتونو وایي حکم صورت جایز ده کم نه ده چې منفعت په منفعتي وګورئ کله عیانی فهذا اللفظ واذا لفظ د قدرت مولا چې کوم شی سمن جوړيږي په بیا کې هغه اجرت هم جوړيږي واذا خو نفي د صلاحيت د غیر رکی چې غیر شی چې د سمنو نه علاوه د صلاحيت نه لري د اجرت لري ولي لري لانه عوض مالي عقد اجاره خو عوض مالي دي بس کوم شی عوض جوړيږي ټیک ده والمنافع تارة تسير معلومه تاسو ما تلک متوجه شي شرط ولګولو چې منافع به معلومي اجرت به معلوم وي او سوال دا دی منافع به څنګه معلومو دغه درې طریقې دي څو طریقې دي درې یو پیرا په مودي سره معلومیږي یو مشت بار مکور بکری درکو کال د بار مې درکو شپږ مشت د بار مې درکو نو په بیان د مودي سره کیږي یو دویم بار لراشي په تسمیه سره الګا دا کپړې دی بدی طریقه ګندلې او دریم نمبر په اشاره سره الګا دا سامان دی اغه پوری وړلې نو په څو طریقو په مودي سره تعین د منفعت کیږي یو او دویم نمبر په تسمیه سره کیږي او دریم نمبر په اشاره سره وګورئ والمنافع منافع چي دي تارتن کلا ما تسير غرزي معلومتن معلوم په مودي سره ک استجاری دوري لکه سړی پکرینی سی کورونا لسکنا د سکنا د بارا ولردین زمکینی سی لزراعت د بارا زراعت د بارا نسی خو غرل ته په کې وی چې کم شي کوي د دې بیان هم کې ضروري دی راوشي فيصح العقد على مده معلومه وصويب د هدايه او خبره کې قدرت ملا کړی دا چې دل ذکر پکرینی سم کنه نو موده به بیانو دې سر باق ټیک شي نو موده څومره بیانولې شي مړوي څومره چک دی کال لس کال شل کال دیش کال 50 کال شپته کال کوي معنی من نزيونی ټول ټیک دی البته د وقف زمکه بدریو کال پوری دي نه زیت نه ښه د سنه چې سړی بداوي کې وې زما ده فيصح العقد وقت بس کیږي على مده معلومه بيوم معلومه موده اي مده كانت چکم مودم وي لان المده چدا اذا كانت معلومه کله چې موده معلومه نو کان قدر المنفعه فيها معلوما هلکه دا موده ولې ته ضروري کړ چې ویل چې منفعت په موده معلومیږي وجه چې موده معلومه منفعت معلوم شو منفعت په کور کې وسیدل دي څومره یومش نو مطلب یومش منفعت په معلوم شو لا تتفاوت اذا كمله اذا كانت المنفعه لا تتفاوت دا ټکی دی خداغه صورت کې چې منفعت کې تفاوت نه دا روان نه کړه مسله مثلا دلته پټي ورکم د فصل لپاره ځینې فصلونو کې پټي خرابيږي ځینې وای نه خرابيږي نالته منفعت چې پټي نه دالي تفاوت پکې دی نو اباله صحیح کېږي چې به د دې بیانو کې څه پکې کوي دکان کې مرাজি کا دکان میں بکری ورکو ته سب کې څه کې جرند پکې لګي دی ورنه ټول کړ ترته ولي ته جرندګر وانت کی وګورئ وقول اي مدة كانت دا قول چکم د قدرت ملا کړه دی اشاره بدی کی اشاره دی الى انه دی خبره تا دا عقد اجاره چې دا يجوز جائز دا طالت المدته
موده پکې زیات وي او قصرت کلهږي وجه دا چې موده سره بس منفعت معلوم شوه شرط موجود شوه لکونه هغه کده موده معلومه ده کلهږي کډی رہی او بل خبره کله کله ډیر وخت حاجت فی خلق کور دکان پکړی نه شډیر وخت پورې حاجت فی ولتحقق الحاجه الیها او پیش ته حاجت الیها او متحقق ده حاجت الیها دغه وګدې مودې ته عصا د یو لفظ راولې چې نه سمشته دیونه خبر شته د سیده وقع مجرد عن الاسم والخبر تقدر اصل احتياج الى المده الطويله يقع او هل ربيت داسي کیخه البته ما تسوي الاوقاف کی وقف زمکه دا چاله شل کاله 50 کاله بګری ورکنه به به وسلول نه شي واپس به کی دا وو کی او وقف څوک دی ونی دیم نه چې جنگونه بګی سبب پاتې شي وته دریو کال نه زه نشي الا ان في الاوقاف کی لا يجوز الاجاره الطويله بګنه جائز کله لا يدعي المستاجر ودي رباره چې دا وونه کې مستاجر ملک دا غي د ملک چې دا ټول شی زما دی ويما زاد على 3 سنين دا زيت وګدا اله د چکل زيت شي بدريو کلونو او المختار مفتابي راي درې کاله ده خلکو ته علم بیان کړي دا چې زه د امیر سره اجاره وکم د وقف زما کې دا متولي دي چې زما شولا 2 کالو د بارا وس او به چې دا ختم شي 2 کال بارا به نوې نوې عقدونه شو یو په الحال او نور به خپل کیږي لازم ذکر کړه پسې وګورئ قال دویم صورت وتارة تسير معلومه او کله دغه منفعت معلومیږي بنفسه د خپل د قدرت په نن سبا کې نسخې دی باغی کې بنفسه نه دی باغی کې به تسمیه نغللان دي شکل کلم دي کا کم ځای کې دي بنفس اللفظ اجاره وفي بعض النسخ المختصره وتارة تسير معلومه بالتسميه تسمیه سره معلومیږي نفسه خسر او کار نه کیږي او دا تسمیه غټیک دی او کله معلومیږي به تسمیه سره دا کپڑے ګندل دي پلان کی طرز باندې دې کپڑے لرنګ ورکول دي سور دا اوس تسمیه ده کمن استاجر رجلا لکه وسړی بل بکری ونی سي على صبغ ثوبه برنګ ورکولو دا کپڑے خپل ته زما دا کپڑا د لکه دی لبرنګ ورکی او خياطته یا وسړی بل ونی سي چې زما دا کپڑا د و به ګندي او استاجر دابه ليحمل عليها مقدارا معلومه ايادت يوم ذلك استاد سواری دا سوزکی والده دستا سوزکی دا دې کې زما دا من غنم دی وړل دي تر اجي کېما تم تسمیه ده کا اشاره نه چې کوم غنخ کاری ما څه ویل تسمیه مې وک او استاجر یو سړی بکری ونی سي دابتن دابه دبلنا ليحمل عليها چې ویسی حمل کې بدغه دابه باندې مقدارا معلوم مقدار د دې بیان روان دی ښا دستبدیم لنجه جوړیږي څومره مال پکې پیچي او يرکو بهایا به سوري کی مسافتن یو خاص مودي یو زی پوری مثلا شفقت را پوری سمها متماکی بها وجداد لانه اذا بين ثوب اول صورت کې دی چې کله ته کپڑا بیان کړل دا کپڑا د یو غز ولو نصبغ یو درنګ لون متبیان کو چې کوم قسم رنگ دی وقدره قدر و تبیان کو کپڑا دا مثلا د کاټن رنگ و تبیان کو قدر و تبیان کو چې غدم روګدا دا او جنس دا دی بل مثال کی او جنس الخياطه دا یو تبیان کو کپڑا په کم طرز غنټي عربو په طرز باندې فارسیانو په طرز باندې په خبر خلکو په طرز باندې والقدر المحموله او سواری په صورت کې چې دا غنم وړي څومره به وړي به وجنس دا بچ شي غنم به څه وي دا روان دي ان شاء الله او د اخیری صورت کې چې ته به سوريږي ول مسافته کم زی پورې به بيزي دا شي نه کله چې بیان وشي دي شي نو صورت المنفعت معلومه منفعت معلوم ګرځي فصح لقد بټیک شي ځکه جهالت ختم شو تاسو پويږئ او ربما يقال الاجاره قد يكون خلق کله په بل طریقه باندې تقسیم کړي وای اجاره چې ده کنه دا کله عقد په عمل وي او کله عقد په منفعت وي توجه جی کله عقد په چای عمل معقود له وي او کله عقد چې وی کنه دغه دی خجی او کله په منفعت وي وخت مانی دي سی وایا چا مانی وخت باندې چې عمل باندې د تاجر مشترک وي دا ور راشي ان شاء الله لکه کپڑے ګندل دا دیوال جوړول هغه عمل دی او کله په وخت باندې بس تما سره مزدور شه بیگ
مش بریدا تنخای بیکار می درمانی کولو کنه می کولو دا وخت به ما سره وګورئ وربما يقال کله کله ویل کیږي په تقسیم د اجاره کې اجاره چې قد يكون عقدا على العمل کله د عقد په عمل وي ک استجار القصار لکه وسله قصار دوبي ونی سي په اجاره د عمل له کپړی وینځل خیاط ونی سي ټیلر ګندل ولا دلته ضروري دا ان شاء الله دا خبر را روان دي چې عمل به ورته معلومه ښه څه ورته کې چې به دومره کپڑا د پلان کې قسم رنگ به ورکه چې جهالت ختم شي ولا بد يكون العمل معلوما ضروري د عمل معلوم وي وذلك في الاجير المشترك دا بچا کې راځي اجیر مشترک بیان را روان دیکھا چې یو مزدور د سره یو کس لکار نه کړي خلکو لکه لکه ټیلر وقد يكون عقدا على المنفعه كلك العقد بمنفعت في وقت مانی اصل کې وقت مانی كما في اجير الوحد واحد ولا ټیک دی هو واحد وي غره دی کوم شي لیکلي دلته ولا بد من بيان الوقت دلته بیان د چا کې د وخت یو مش پوری به ما سي څومره پوری وي دا یو مسله ده ټیم ډیر دی کلک دی لس منټه راځي وی چړو دا یو مسله ده کنه به اجيري مشترک کې و چړو وس به سیاسي سرسري وي مده چې غازي کې میر شي کله کله دسي ګوري په اجيري مشترک کې معقود له عمل وي او په اجيري خاص کې معقود له دغه وخت وی وخت یې درکو چې درکړو وخت نو کچري عمل او وخت دواړه ذکر شو ته ما سره یو مش پوری وخت او ته په پلان کې کارم کې عمل دواړه جمع شو دې صورت کې زمونږ درې وړي امام شافعي امام مالک او امام ابراهيم الله دې د جایز نه وي وای دې کې قرار دی قرار څه مطلب وقت شوتا کچري معقود له وخت وی صحیح وخت نو کدا د عمل په بنزل لسوځي کې پوره کې د مش په باقي بچکو دا وای زینه کوم عمل می پوره کو زم نه وخت دی او کچري په مش کې پوره نه کی دا هو یو مش ټیم دی راکړی معقود له وخت خو پوره شو عمل نه دی پوره په زمان نه ناغو دې کې قرار دي دانه ده سي پدن لګي پوه شوي کړ پر صاحبین اورای دا چې بس سید ده معايير شرعيه کې لیکلي دي صاحبین اورای مفتا به ده نبی وی حکم دا دی کچري وخت کې دن عملو کو بذل سرزو کې بس مقصود عمل له حقیقت کې دا سيجري خاص ته او مقصود په کې وخت نه دی عمل دی لکه سره چې څوک مزدور ځان سره نيسي اسی وخت خو به نه تیری کار پکې نو بس به بستزي بس عمل ختم او کچري همیش کیم کار پورا نه کو به وګورو چې دا وسه پورې کم کار کړي دی یو ورځ نیولې مېشت نیولې دی څنګه فشته کنه نو که څه د نه فکرې کړو نو کړي بس به یو روپۍ اجرت هم نه جوړيږي څه نو کړي او که د نه فکرې کړو کم یو ته کړي وغه نه دی کړي لګي کړي څومره چې کړي دغه اجرت ورکو باقي دي به پوه شوي ها کنه وخت کوي او باقي پکې مې خبره دا عمل او وخت یعنی یو سره هغه اجر خاصم جوړ شي او سم جوړ شي اجر مشترکم تاسو ګورئ دریم سنت وتارتن او دا منافع کلا ګرځم وتارتن تسير المنفعه معلومه ګرځم منفعت معلوم پتاین او به اشاره باندې لګه دوسا دستا د خرچ ده د ازما سامان به واچوا هغه چوک پوری وي اشاره وته وکي خرو کار کې سي پتاین او به اشاره سره کمن استاجر رجلا لکه وسړي بل سړي بګري ونیسي بیا ينقل له چې نقل کې له د بار د توام په ولي کې دي اله موزين معلوم زيتا لانه اذا اراه کله چې وتوروخي ما هغه شي ينقله چوړي من غنم والموزع او غزي ورته وخي الذي يحمل اليكم د جوړل کیږي نو کان د المنفعه نو شو منفعت معلوم فيصح العقد عقد تشو تاسو به دې پوه شئ ما تلک متوجه شي بارني یو څو مسلې وایو یو په دې اوټلو کې کستا سوچ ودا مزرت لیکلي د فقه البيو کې او دغه مثال به کې لګل ته پرې دی ما تاسو مثال ویلو چې د کریم والا او د یو شیبل شیدا د غاړو والا هغه سړی غاړي کې نه پته نه لګي څومره منفعت به دا سړی حاصلې اجرت به څومره جوړيږي نه تقاضا دا کوي چې د اجاره دي فاسد دی خودم ردا شکل اختتام ته ورسیږي نو هر سړی د پته موجر تم پته
او مستاجر ته پته چې دیو کیلومتر څومره پیسې دي دې خبر اولنا خلکو ته معلومه وي نو چې کم ځای دی بوړي کم ځای پوري وړي الته پته ولګي 2 روپۍ جوړيږي نو کداغه شان صورتو او دا جهالت ختمېدل مفزيله منازعه نه جوړېدل بس ټیک ده دا کم جهالت چیرې کنه دا کیلومتر سره سم معلومیږي بل دا اجرت متعین کول عین عقد په وخت کې نه دي ضروري کاول متعین ویم کافی ده لکه موږ په دې اډو کې بس تخیجو بس اول اجرت متعین چې پلان کې زه ورې 100 روپۍ لې کلندر سره باقاعده خبره نه کیږي نه رسېږي دا صورتونه هم څه دي جایز دي ښه او کله کله د سی الکا د ازما کور دی بدوم رمانه ازما دکانونه دي بدوم دومره پورې کوي د کڅو کې نه سټیک د کني زی دي دلته دا څوک چې بغیر نه نسی پکري ګوي چې غنه دی راځي خو به مجبور دي نو دام جایز ده ځکه چې دا خو به دا زور نه کوي کنه چې غا به نسی بدوم روپو به نسی هغه اختیار ور کوي ور سره خلک شکور دکان بغیر نسی ماته لګ متوجي شي شروع کی کړ اډوانس اخلي اډوانس پیسې دوه حیثیت لري یو ته بغړی وي یو ته اډوانس وي یو ته څه وي بغړی یو ته وي اډوانس بغړی چاته وي د امیر نذکور بکری نه سمودل لس لک روپۍ ورکما او دا روپۍ د المال واپس نه راکړي بس ما ته وی کری راکوا لګا او دا روپۍ ما پخې شولې او دا حق د وسیدو په کور کې ستا شو کتب الله ورکه ورکولې چې بس تکړه شه نن سبا د بغړی صورتونه ډیر دي ښا 1 کروڑ 2 کروڑ روپو ماری دکان والی 50,000 کری 70,000 کری به مالک ته صرف 1,000-2,000 روپۍ ورکړي نور دکان کې خپل اوسېږي کار پکې کې قبل څه کوسي هغه غړي رکري یلی دې ته بغړی وای نو بغړی حقیقت کې د منځان لک پوهه کوي زه چې دنه د دکان پکري نه سمو 1 کروڑ روپۍ یاد کې دا ورکوما نو ګویا د دې دکان د وسیدو حق ته علما سمکستا او د وسیدو حق زما نو د حق مجرده دی همون ویلو حق مجرده معنی باس کړو مشکات کې حقوق مجرده او بیه څنګه ده نو اصل کې بیه د حقوق مجرده او ده او بیه نه د ټیک بیه نه د ټیک نن سبا ځینې علما ورته جایز وایي یو صورت خدا شکر بل صورت د اډوانس ته د ذکر بکری نه سما یو لس لک روپۍ او د ورکم او چې کور کله برېدم واپس لس لک روپۍ راکې فرق باندې پوه شو هغه کې نه ورکول دلته به خلک دا سې کوي چې اډوانس اوس د اډوانس پیسو څه حیثیت دی جایز دي کنه راځي ول حیثیت معلوم کو کله اډوانس پیسې دي د پاره کې چې د دکان کې نقصان ونه کی او استعمالي هم نه دا به راهن دي بس جایز ده کنه دې بوج کوي کوم کې سباق نه کوي او کله اډوانس پیسې د استعمالي نه د قرض دی به د څه جوړ شو قرض چاله دې پیسې ورکړي او اجازه دې به ورکو چې استعمالوي او قرض شو څه شو او د دې په وجه به کوي کې میږي نو کله قرض جرنا فن فورما دا خوري باش فل به نه دسي او کوي کې نه کمیږي به ټیک ده او کله اخیره متبادل صحیح صورت دی جایز صورت دا اډوانس پیسې جدي دا اډوانس کوي شي د میشته 1,000 روپۍ دي نو د لاسه میشته یو لک د سیسا پر سره ولګوا بس دا د دومره میشته کوي شو د 1,00,000 روپۍ درواله هغه پورې وکړي نو رانالي بس د سی برواني نو دې صورت کې کړه دې اډوانس پوجا کوي کوم شیم سباق نه کوي دا جایز صورت ده خدای راک کال بس وتلو بقایا کمی روپۍ وي ما ته 2,000 پېښ شو او زه وتلم یاغه ته 2,000 پېښ شو هغه ول بس پرې دراته نو کمی روپو پولیسو څومره زه وسیدلې ماغي کټوتی بو کې بقایا روپۍ به راکې تاسو پوهې شولې دی باندې